सोच खो मुश्तस्ता सो द सोच तर्जुमानी पकार दा बाचा खानी पकार बाचा खानी पकार दा बाचा खानी पकार दा बाचा खानी पकार दा बाचा खानी पकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د MP نیوز سره زم تاسو ورور تاسو قربا شهاب خان کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې 2018 الیکشن را روان دی او هر پارټای په خپل منځ کې ټیکټونه تقسیمول شروع کړي دي. هم په دغه توګه باندې نن راغلی شیرشاه خان عرف خان دغه سر ناس یو دغه سر به خبرې اترې کوو. هغه ته د عوامي نېشنل پارټۍ د طرفه د PK6 دپاره ټیکټ میلاو شوی دی، بیسي د MPA ټیکټ. نو د خان دا سر به خبرې اترې کوو. خان دا د ټول نه مخکې خو زما د پوره ټیم د طرفه تاسو ته د اختر مبارکي او د عمرې مبارکي ډیره ډیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو وړاندې خو تاسو مشکور یم د MP نیوز بیا خاص کر شهاب خان صاحب د ټیم کیمرامین چې تاسو زما د غریب خاني ته راغلی او زما د اواز زما هغه ناظرینو او ته ورسوي د هغې دپاره ډېر مشکور یم، ممنون یم، ځکه چې د نیوز کار دا دی او د تاسو خبره خلکو ته رسول دي، د هغې ډېر مشکور یم. او بیا زما تاسو نن راغلي او د PK6 په اړه خبره کوئ، خو د ټولو نه وړاندې زما د غږ چې څوک اوري نو هغې ته د ما طرفه د وړوکي اختر مبارکي وایم او سلام وایم. چې ډېره مهرباني خان دا راته ووایه چې تاسو ته د عوامي نېشنل پارټۍ د طرفه د PK6 دپاره ټیکټ میلاو شوی دی، نو په دغې عقله باندې تاسو څومره خوشحالي محسوسوئ؟ زه خو مخکې دا PK سینما الیکشن کړی او یو ځل مې صوبایي اسمبلي الیکشن ته ګټلی او هغه حلقه چینج شوه، PK6 شوه، دا PK6 شو دا څه PK سیسه وه څه PK سیسه وه. خو زه خو ځان د باچا خان بابا پیروکار ګڼم او خدای خدمتګار ګڼم. زه خو د کالام 19 سال لنډاکي پر ټول حلقې ته یو شان ګورم، سوات ته په یو نظر ګورم. کله چې فیصله وشوه چې یاره ستا دا حلقه نوې شوه خلک خفه وو، زه ډېر زیات خوشحاله وم. ما ویل یاره وروره زه خو به دا هغه پښتنو وروڼو خدمت کوم، د دې پښتنو وروڼو خدمت کوم. او زه چې کله MP وم نو ما پکې کوټه ابوها ګرتۍ نه دي کړي. ما د ټوټل په ریکورډ تحصیل چې دی نو د ټولو وروڼو په وخت کې په خپل په ښه اخلاص خدمت کړی دی. او اوس چې ما ته د دې PK6 ټیکټ میلاو شو نو زه ډېر خوشحاله شوم. هغه وروڼو د خوشحالۍ ډېر غټ اظهار وکړو چې یاره خو زموږ خو دا تمه نه وه چې یاره موږ به د زموږ خدمت کړی دی، موږ به دله وټ ورکړو. خو هغه زموږ د خیره هغه حلقه د خیره PK6 شوه. د PK6 په حواله به وکړم، ما له پارټۍ په 5 دسمبر باندې د PK6 ټیکټ راکړی دی. اوس چې ما له پارټۍ ټیکټ راکړی PK کې راکړی، بیا چې کله چینج حلقه بندي وشوې نوې حلقه بندي وشوه نو بیا یې له ټیکټ د PK6 راکړو. اوس نوې پارټۍ چې څومره دي په دې PK6 کې هغه د تذبذب ښکار دي. نن پورې د هغې فیصله نه ده شوې. یو زه د PTI خبره وکړم، ډاکټر امجد صاحب چې دی نو هغه د PK6 نه تمه نشته نو د PK7 نه ولاړ دی. یو سړي به زما اوس په دې PK6 باندې اعتبار نه و نو زه به د PK4 نه ولاړ وم، ځکه چې PK4 زما زړه حلقه وه. زما په دې خلکو په عوامو باندې اعتماد دی. 2 سیټونه څوک نشي چلولی، خلک د یو سیټ نه ودرېږي او یو سیټ ګټي. نو زما په دې خلکو باندې اعتماد دی، انشاءالله زما د تمه ده، امید دی. نو هغه ډاکټر صاحب چې دی د PK7 نه هغه هم زما نه د تېښتې لار اختیار کړې ده. اوس د پاکستان مسلم لیګ ټیکټ چې دی نو هغه هم داسې یو نوي کس ته ورکړو چې هغه پاکستان مسلم لیګ کې پاتې نه دی، چې پاتې نه دی نو هغه د پاکستان مسلم لیګ خلک نه اکسپټ کوي. هغه زوړ د MMA ملګری اوس هغه د پاکستان مسلم لیګ چې کوم زاړه ملګري دي پاکستان مسلم لیګ کې قربانۍ دي نو هغه نه اکسپټ کوي. تاسو به ستاسو په حلقه کې د تلاوت خان انټرویو به تاسو اورېدلي، د هغه تقریر به تاسو اورېدلی. هغوی به جړا جاړي، هغوی چې سره زیاتی وشو، ظلم وشو او خط ته ظلم زیاتی ورته وشو. یو سړی راشي هفتې له پارټۍ کې نه شي هغه ته ټیکټ ورکړي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې هغې سره دا زیاتی وشو. باقي اوس داسې فلحال خلک په نظر نه راغلی 18-19 فاینل شي چې یاره څوک دا کوي. خو زما چې کوم د دې حلقې کې زما نه الیکشن ګټلی و عزالله خان قرآن، هغه هم زما د دې حلقې نه لاړو شفټ شو، PK4 نه الیکشن کوي. نو زما دپاره دا د خوشایند خبره ده چې زه د خپلې حلقې د خیره یوازې شوم او انشاءالله زما د خپلې حلقې د خلکو نه تمه ده، د امید دی چې د قام د خدمت دپاره زه خدای خدمتګار یم. مخکې چې به څومره خدمت کړی کوشش به کوم چې د هغې په ډبل خدمت کوم او د الله تعالی نه دا تمه توقع ساتم چې الله تعالی د قام خدمت نه راولي، چې څو ورځې ژوندی یم چې د قام خدمت کوم. ما زه چې MP یم تاسو یو پکې تاسو ښیم سیلاب راغلی او تاسو ولې وړی وي، تاسو د کوټې ابوی سره تعلق ساتئ ځکه دا خبره ذکر کوم او تاسو ولې وړی وه او د 2.5 کروڑ روپو د کورتۍ په مقام کې ستاسو لویه وله ما مکمل کړې ده او زما په هغه وخت کې په حلقه کې صرف ابوی کلی و
نه پکې ګروتۍ زما کړی و نه نوی کړی و نه کوټه وه نه لنډاکي و خو ما هغه وخت کې 2.5 کروړ روپۍ دغه قام د خاورې دپاره لګولې چې ما د دې خلکو دا مسله حل شي او دغه ځمکې د بنجر کېدو نه بچ شي ما هغه قرباني په هغه علاقه کې شته اوس هغه زمیندار وروڼو ته زما خواست دی چې اوس به انشاءالله زما تمه ده په هغه وخت کې چې ما تقریر کوم ما یاره که زه اعلان وکړم چې تاسو ما له 2 سټې شولې نه کړئ نو په زرګونو سټې شولې ما نه دا خبر نه کوم دغه قام پیسې وي ما په قام باندې په صحیح ځای لګولې دي په انصاف مې لګولې دي نن د خدای په فضل دی چې پی ټی آی 15 کال حکومت شو زما هغه شانتې پروجیکټ مې پکې یو هم نه کړی په ابو کې تاسو ګورئ هاي سیکنډري ما راکړې ده د کوټې خلک ورته هم راځي د ګورتۍ ورته هم ځي نن هغه ابوه صرف زما ابوه کله ما پکې هاي سیکنډري راکړې وه خو نن ابوه هاي سیکنډري دا هغه زما د حلقې سنټر شو د کوټې ماشومان به هم راځي د ابوی به هم راځي د تلنګ چوکۍ ماشومان به هم راځي د کانډاک جانګیر به هم راځي او انشاءالله په هغه کالج کې به سبق وایي هغه به پروموټ کوم هغه به انشاءالله کوشش کوم چې هغه ډیګري کالج کړم ځکه چې ما راکړه 15 کاله شوي دي اوس پورې هغه سینکشن نه شو راوړی سټارټولی نه شو په دې اخر وخت کې سینکشن راوړی که نه هغه اوسه پورې بند پروت و د پی پی ایس لپاره ستاسو په زړه کې کوم داسې غټ کارونه منفرد کارونه دي چې هغه نور چا نه دي کړي او تاسو که کامیابي بیا موند نو هغه تاسو وکړئ زه پی کې ایس کې خدای شته چې تېر ځل زما هغه د کوم حلقه چې ونه هغه پی کې باسي برخه وه اکاسي برخه وه ما هغه وخت کې چې کومه زما سره خپله حصه وه لکه بابوه کې ما جنازګاه راکړی دی هلته مې روډونه راکړي دي کانډاک جانګیر ته مې روډ راکړی دی نو زما دا خیال دی چې که چېرې اوس زما هغه ټوله حلقه شوه او خدای پاک راغونډه کړم ډېره ښکلې حلقه زه به کوشش کوم چې د هغې کمې ستونزې دي او کمې مسلې دي غټې غټې مسلې بیخي دي د هغې د ایډوکیشن په حواله دي د هغې د اوبو په حواله دي د هغې د روډونو په حواله دي د هغې د تعلیم په حواله دي د هغې د هسپتالونو په حواله دي ځکه چې د کم از کم د بریکوټ هسپتال اپګریډ کول پکار دي که ځمکه چا ورکوله لاندې بل پکار دي هلته ګرونونه پکار دي شاته ځمکې هم شته د ګرونو دپاره ځمکې شته هلته چې د هغې کمې ستونزې دي او کمې مسلې دي انشاءالله زما به کوشش دی چې دا قام په صلاح په مشوره زه به د دغې علاقې د دې په تحصیلي بریکوټ د 15 کونسل یو جرګه جوړوم او هغه جرګې چې ما ته کم خبره خو چې فسټ پرایورټي نمبر 1 کې دا کار وکړه به کوم چې کوم دویم کوي زه د قام سړی یم او زه د قام نه یم انشاءالله او دا قام به زما سره مرسته کوي زما دا تمه ده او د دې قام په مشوره باندې به مزید مخکې کوم خان حلقې چینج شوې او هرې پارټۍ خپلې هلې ځلې شروع کړي دي نو دا راته ووایه چې تاسو د خپلې کامیابۍ مطلب څومره کامیابي خپله ګڼئ الیکشن چې هر څوک هر سړی وایي چې زه الیکشن ګټم په دغې حواله خبره نه کوم خدای پاک دې په لویۍ کې نه راولي چې یاره زما زه لوی وکړم خو چې رایه مې ته ګورم او د حالاتو ته ګورم او په هره پارټۍ کې انتشار دی او 15 او 10 کسان ولاړ دي نو دا خو خبره سپینه ده واضحه ده چې د پارټۍ کې 3 کسان ولاړي بلې پارټۍ نه یو کس ولاړي او زموږ سړه کارکردګي د خدای په فضل چا د چا نه پټه نه ده سوات کې یونیورسټي راکړې ده سوات کې کیډ کالج راکړی دی سوات کې دارالقضا راکړی ده هغه ایکسپریس وی روډ راکړی دی اوس په هغه خراب حالت کې چې د دهشتګردۍ دور موږ سوات لا ډېر کار کړی دی نو چې هغه ته به امید دی زموږ چې دې د چینج په نوم چې دا کوم ملګري راغلي یوې راته یې کار نه دی کړی دا صوبې په شا بولې ده بیا خاص کر د پاکستان مسلم لیگ چې کوم ظلم د سوات سره کړی دی ښه وزیر اعظم یې 15 کال شو لنډا کې ټوډیګرام کیس ما منظور کړو اوس پورې سٹارټ کړی دی دا زما پروجیکټ ته زرداری منظور کړو د 36 کروڑ روپو دی که خدای پاک ممبر کړم دا 36 کروڑ روپو حساب به غواړم چې تاسو په کوټه کې څومره په خور کړی دی تاسو په بوه کې څومره کړی دی او هغه زما په سکیم باندې برید تاول چې دا ما منظور کړی دا زرداری د خوشاله کې د سوای سره ممبر ما هغه تل ما د شپږ د کروڑ پروجیکټ په 2011 کې ما منظور کړو په 2012 کې ما د ټوډیګرام نه ولا دا هغه لنډا کې ورته پیپ لګول تاسو به دې شپږ انچ په ما په خپل وخت کې بچاو کړو دله ډیسټریبیوشن راغی چې په 15 کال کې نه ډیسټریبیوشن کوله چاته کیس ولګو زما ان شاء الله هغه زما پروجیکټ او په تکمیل ته ان شاء الله که خدای په کامیاب کړم هغه کې چې کوم مسلې دي او کچا به کې کرپشن کړو یا هغه په د 36 کروڑ روپو په کم وخت اول به انجینران راولم چې دا په ناب کې چې دا 100 کروڑ روپو دي ځکه چې شپږ 10 کروڑ روپو پروجیکټ ما لنډا کې ټو وډیګرام منظور کړو پای کې بریکوټ نو د بریکوټ د 3 کروڑ 70 لک روپو د ګینسینګ بل سکیمو دا دغه نه علاوه به ماته د شپږ 10 کروڑ روپو سکیم په منظوري دغه ته عجیب کار راکړو په بغاړي کې خړو د مسلمان سره په پرانټ ګراسو ته به چې دا د پلار نیکه جیدات خرڅ کړي په خرڅي د لپاره محکمي موږ دا کار نه کړی چې ترانسفارمر لګو د خپل ځای کوله ګیس په بشار راغستو دا کارونه د قام پیسې وي د قام فندو د قام حقو ما دا څومره کارونه چې کړي موږ دا شوق نه کړی چې هغه ته ځاو په شاګر ځاو دا د لپاره سوګیس محکمه ده
ان شاء الله په منټ په کار کېږي که زه خدای پاک په 25 جولای باندې کامیاب کړم نو د دې ټولو خبرو چې دا کومې مسلې راپېښې دي او دا کوم زیاتې د دې علاقې د پی کې 6 سره شوی دی ځکه چې د پوره موضوع کې د بجلۍ د لوډ شیډینګ اول ته د ولټیج ډېره غټه مسله ده د بریکوټ ګریډ موږ راکړی دی په کار دی چې د دې نه موږ پیټر وزو کو یا هغه پیټر ته چک درې چې دی هغه موږ سمدستي هغه راکشن کو او هلته اول د ولټیج مسله حل کو زما به دا کوشش وي چې موضوع په ګیس کې پاتې شوي د هغې دپاره ګیس منصوبه هم د دقې پروجیکټ کې به ور واچو هغې به چت شوی سوینګ به شوی که نه چې 36 کروڑ روپو پروجیکټ مې هغه وخت کې مې تور شي کړو نو انشاءالله خو زما په خپل خدای یقین دی چې د موضوع دپاره به هم د ګیس او د هغې د بجلۍ د کم ولټیج دا ټولې مسلې به که خیر خدای پاک د عوامو په تاون باندې خانده د مشرانو ووټرانو سره سره که تاسو وګورئ نن سبا یوت هم په زور و شور باندې را روان دی او مطلب د یوت هم لکه که تاسو وګورئ ډېر زیات سپورټ دی لکه ډېر زیات ووټ دی نو د یوت دپاره تاسو په خپل زړه کې څه پلین لرئ ګوره د ځوانانو خبره دا وه چې موږ کله ګورمنټ ډېر خراب حالت و خو موږ ډېر پروجیکټ د یوت لپاره راوړی ستوري د پښتونخوا موږ یو پروجیکټ راوړو چې په ګورمنټ سکول کې به یو سړي فسټ ډیویژن واخیستلو 10 کسان باندې به هغې باندې به اف ایس سی موږ مفت کوو ځکه چې هغه غریب و هغه میرټ کې راغلو بله خبر دا چې د یوت لپاره وخت کې موږ په هغه وخت کې 1 لک روپۍ موږ قرض اعلان کړو باچا خان خپل روزګار سکیم او هغه سکیم کې بغیر سوده به 1 لک روپۍ ورکړی کېدې او هغه چې به سړي واپس کړي بیا به ورته 1 لک روپۍ میلاوېدې هغه سکیم دې ختم کړو موږ دا دل کوشش دا دی چې هغه سکیم موږ خدای کامیاب کړو نو هغه سکیم به د 1 لک نه رالو 10 لکو ته به یې کوو چې یوت کم از کم په روزګار شي او د روزګار به دومره موقع په لاس راولو چې دا یوت په روزګار وشي نو انشاءالله یوت خو 15 کاله ډېر مایوسه شو نه میرټ و کله وي انټیټس دی کله وي ایټاټس دی او ډېر د افسوس خبره یو کار یې په میرټ نه دی کړی اوس پورې ډېر عجیبه میرټ یې کړی دی او بله خبره کومه پی ټي آی والا وی چې 20 ممبران زموږ لیدي په سینټ کې خرڅ شوي دي او 20 ممبران څه شو کله ملي باټرۍ ته لېږلي دي چې د برطانیې ته لېږلي چې هلته ټسټ کوي چې یاره هغه پکې ثابت کړي بیا په سوات کې 2 ممبران صوبایي خرڅ شوي او 2 چېرته دي ځکه چې دوی خو ټول ټکټونه ورکړل او 2 پکې وروسته ښکاره کوي چې وروسته ښکاره شي چې تاسو اوټ خرڅ کړی دی نو بیا به ورسره څه کوي بیا به د ممبرۍ نه وباسي دوی خو خپل ټکټ ورکړو نو دوی یا دي غلطه وي دروغ ویلي دي یا خلکو حق کرپشن کړی دی خو شریک دي کړی دی چې دا روپۍ کړي دي علي بابا 40 خبره ده ما په خیال کې په دغه روپو کې عمران خان هم شریک دی او پرسوډک هم شریک دی او اسد قیصر هم شریک دی دا پیسې په شریکه تقسیم کړي دي او سب رقم کې دي ممبرانو اخیستې ده لہذا دې له ځکه ګوتې نشي وړی ځکه ته ټکټ نشي اخیستی چې دال مې کچھ کاله ہے په دې کې مسله ده ځکه نو دوی په دغه کې ځان چې په کار دی چې هغه 2 کسانو ښکاره کړي نه د سوات قام ته معلوم دي خو هغه نومونه په کار دی چې دوی په ګوته کې چې دې کسانو په سینټ ګوټ خرڅ کړی دی او ډېر د افسوس خبره ده چې په 33 ممبرانو کې 20 ممبران خرڅ شوي دي او مینشل پارټۍ د خدای په فضل 51 ممبرانو او 16 ممبران یو سینټر ته پکارو او 17 یو سکور اخیستی دی یو زیات اخیستی دی خو یو ممبر زموږ کم شوی نه دی 2 پیر په سینټ کې دا اعزاز او مینشل پارټۍ ته حاصل دی خلک وایي زه کرپشن ختمومه اول کرپشن خو په ځان کې ختم کړه نو که زموږ کې کرپشن وی نو زموږ ممبران به خرڅ شو زموږ خلک غریبانان او کمزوري وو ځکه چې موږ د پارټۍ ټکټ په میرټ ورکوو زموږ عبدالکریم خان ته د ان ټکټ میلاو دی تحصیل صدر و په میرټ ورته ټکټ میلاو دی او نن د خیره د ان 3 الیکشن کوي او زما د تمه امید دی چې خیري که شهباز شریف ورته مخامخ شو خو دغه پنجابی به پنجاب زغلی او ان شاء الله عبدالکریم خان به الیکشن ګټي کوي مهرباني خان د درنې تپوس په درنه دا کوم چې د پی کې 6 عوامو ته خلکو ته ولس ته څه میسج ورکول غواړئ زه د پی کې 6 عوامو هغه خپل ورونو ته عزیزانو ته دوستانو ته ملګرو ته خویندو میندو ته دا میسج او پیغام ورکوم چې یاره ستاسو په وساتت باندې زما د پیغام ورسوي چې یاره زه هر کور ته رسېدلی شم خو زه د باچا خان بابا پیروکار یم او خدای خدمتګار یم او په خدمت یقین لرم او د پیسو کارونه کومه که د 100 روپو 100 روپو نه خرڅېږي شیرشین علي صرف په خدمت یقین لرم که ځان له یو خادم نه سئ ځان له یو نوکر نه سئ ځان له خدمتګار نه سئ نو د خدای دپاره زما دپاره پاسئ او د باچا خان بابا په دې لار کې د لاټین ته خپله مهر ووایي چې موږ د دې قام خدمت وکړو او د وطن د بچي د مستقبل آباد کړو او روښانه کړو ډېره مهرباني کتونکو دا و جناب شیرشاه خان عرف خان ده چې تاسو د هغه خبرې واورېدې دوی ته د پی کې 6 ټیکټ میلاو شوی دی د ایم پی ای نو مونږ به کوشش کوو چې هر کینډیډیټ ته ځان ورسو د هغوی خبرې اترې د هغوی هلې ځلې چې کوم دي هغوی څه کوي څه کول غواړي څه به کوي چې هغه راوړو او ستاسو مخې ته کیدو او تاسو ته یې د ایم پی په سکرین باندې وښیو د یو نیکسټ پروګرام پورې خپل رور خپل کوربه شهاب خان له اجازت ورکوي د لوی الله په امان